نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپله باندې یو خر ساتلی و، عفیر نوم یې عفیر، په هغې باندې به سورلي کوله. نن سبا خو خلکو ته په خر باندې سورېدل موږ به ته بد وایو، بس ځان دې شرمولی دی او چې څوک بې سور شي نو خلکو پسې خاندي. سپک خلکو ځان ښکاري چې لکه په خر باندې په خرګاډي کې ناست دی، لیکن پیغمبرانو په دې سورلی کړی دي ځکه دا دغه وخت سورلی وې. د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم خر عفیر نوم یې و، د نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د دنیا نه لاړه که نه، دا عفیر نو د نبی علیه السلام دا خر دا به د لکه د لیونو شانتې به یې ټوپونه وال، ګرځېده را ګرځېده به وي. کله کله به د مسجد نبوي دروازې له لاړو هلته به ودرېده، لکه چې نبي علیه السلام به د مسجد نبوي نه وته نو په ده باندې به سور شو نو تله به وي. چې کله هلته به ډېر ساعت تېر کړو وي، با به د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حجرې سره به هلته ودرېده چې دې ځای نه به اوس روځي او په ما باندې به سور شي. کله کله به د صفیې رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه، کله به د میمونې کور ته لاړه، او کله به د صدیق اکبر کور ته لاړه، ځکه نبي علیه السلام به د خپل دوست کرم تله او د هغه ځای نه بیا په ده باندې سورېده نو راتله به. نو دا خر دا به کله یو ځای ته تله لکه د لیونو په شانتې د معمول مطابق کله بل ځای ته وایي چې کله ورته یقین وشو که نه چې نبي علیه السلام دې دنیا کې نشته، نو ده څه چل وکړو؟ دې لاړه او داسې یو وټه غونډۍ وه هغې ته وختو، د هغې نه یې ځان راوغورځو، خودکشي یې وکړله، ځان یې مړ کړ.